السلام علیکم ملګرو. د حق او د باطل جنگ روان دی. د پښتونخوا په تاریخ کې پیل ځل یو ایمانداره پولیسوالا ایسیچو را پیدا شوی دی. په کم وخت کې چې د خیبر پښتونخوا د غبرډبیر علاقه کې د چارج سنبال کړی دی، نو په دغه علاقه کې مکمل امن او امان دی. ملګرو، تاسو ته پته ده چې د پی ټی آی سره تعلق لرونکي یوه زنانه شندانه ګلزار هغه د ده په خلاف باندې را پاسېدلې ده، خو وجاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق به راځي او باطل به ختمیږي. دې شندانه ګلزار د ده په خلاف پریس کانفرنس کړی دی او سوی خبرې قسم دی د مسلمان ورته حیران شي د خبرو ته. وای دا پولیسوالا ایسیچو میوزک ته حرام وای، ناجایز وای. وای دا پولیسوالا په ودونو کې چې کمې نخرې تماشې ډمتوب کېږي، وای هغې ته حرام وای، ناجایز وای، او د هغې خلاف لګی دی کاروایانې کوي. وای د دې اجازت موږ نه ورکوو. وای دا څوک دی چې دا میوزک ته حرام وای؟ انا لله و انا الیه راجعون. نو دا یو مسلمان دی، ده ته اسلام وای چې میوزک حرام دی. ده ته اسلام وای چې په ودونو کې چې دا کمې جړاګان راوستلی کېږي، دا کمې ډمې راوستلی کېږي او دلته کمې نخرې کېږي او بیا د هغوی سره ظلم او زیاتې کېږي، نو د پولیس والا کار دا دی چې د جرایمو خاتمه به کوي. دا غټ جرمونه دي په معاشره کې، دغه کنجرتوب، دغه ډمتوب، د دوی د ختمولو دپاره منشیات، دغه شانتې سودخوري، دا د معاشرې غټ غټ جرایم دي او دا د پولیسو کار دی چې دا به ختموي. ځکه حکمرانان په هغوی کې خو دومره غیرت نشته. د خیبر پښتونخوا دغه حکمرانان تاسو وګورئ، دوی خو لګیا دي په دواړو لاسو د خیبر پښتونخوا خزانه لوټ کړه. نو د دغو نه به د خیر تمه څوک څه وکړي؟ خو دا یو راپورته شوی را پیدا شوی دی چې د جرایمو خلاف ښه په غیرت او په جرت سره لګیا دی او ټول عوام د علاقې خلک هغه ورسره ولاړ دي، او بلکې د دغه علاقې علما، د مسجد امامان هغه باقاعده د حفاظت دعاګانې کوي او بالکل ښه په نره ورسره ولاړ دي. او موږ د جمعیت علما اسلام د دغه علاقې علما، طلبا، عام کارکنان انشاءالله ښه په غیرت او ښه په جرت سره د ده سره ولاړ یو چې هر سړی د ده په مقابله کې راځي. انشاءالله موږ به د هغوی مخې ته ودرېږو او موږ د ده سره کلک ولاړ یو. که څوک ورسره ودرېږي او که نه، خو کم څه کم د جی یو آی تمام فالوورز ورسره ښه په غیرت او په جرت سره ښه په کلک ولاړ دي. شندانه ګلزار چې د ایسیچو ته وایي چې ته څوک یې دې ته حرام وایي، نو ته څوک یې چې ته راپاسې او د یو ایسیچو د یو پولیس والا خلاف پریس کانفرنس کې او بیا کله آی جي ته درخواستونه ورکې چې دا د دې ځای نه د ده تبادله وکړي، دا په بل ځای کې ولګوئ. ولې دا ملک د خیبر پښتونخوا دا ستاسو جاګیر دی، دا د دې دپاره قربانۍ ولې تاسو ورکړي دي، دا ستاسو جاګیر دی چې ته به راپاسې او یو ایسیچو به یو ځای ته لیږي او بل ایسیچو به بل ځای ته لیږي. دا حق تعالی چا درکړی؟ ته څوک یې؟ تا سره کوم رایټ دی چې ته راپاسې او د یو ایسیچو خلاف پریس کانفرنس کې او بیا مطالبې دا کې او بیا یو 15-16 کسان یې را پیدا کړي، 2-3 نارینه دي او 2-3 زنانه دي. د روزانه په بنیاد کله د یو نه ویډیو کوي چې د پولیس والا ما سره دا ظلم زیاتی کړ، کله د زنانه نه ویډیو جوړه کړي چې دی پولیس والا خو موږ سره دا ظلم او زیاتی کړی. دغه د کرایه یو 15-16 کسان یې را پیدا کړي، د روزانه په بنیاد یې ویډیوګانې کوي. د دغه علاقې ټول خلک د ده نه خوشحاله دي او خصوصي دعاګانې ورته کوي. او ټولو ملګرو ته په سوشل میډیا په کار ده چې د ده په حق کې کم څه کم یو پوسټ لازمي وکړي د ده په حق کې، او د دغه شندانه ګلزار مخالفت ښه په نره باندې وکړي. دوی همیشه دمتوب سپورټ کړی دی، کنجرتوب یې سپورټ کړی دی او موږ به انشاءالله لکه دا دومره نفرت کوونکي خلک دي د علماو نه او د اسلامي چې کوم نظام دی د هغې نه دومره خوفزده دي چې دا خو لا په پاکستان کې شرعي اسلامي نظام نه دی راغلی، دا خو معمولي یو جلک د ایسیچو په دغه علاقه کې وښوده د اسلامي نظام. نو د هغې نه دا خلک دومره خوفزده دي، نو دا چې کله اسلام راشي دوی به بیا څه کوي؟ نو الله دې دغه ایسیچو حفاظت وکړي او ټول ملګري د ده په حق کې ښه په غیرت او جرت سره په سوشل میډیا باندې د ده دپاره آواز اوچت کوي.